د سوره رحمان فضایل در سره شریک کول غواړم. دغه ویډیو مکمله وګورئ. سوره رحمان دا د قرآن عظیم الشان یو ډیر خوندور او خوږ صورت دی. په دې کې الله جل شانه د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی. په دې کې یو آیت تاسو به یاد وي، فبأي آلاء ربکما تکذبان. په دې کې الله جل شانه د خپلو نعمتونو یاد بنده ته کوي چې ګوره ته به زما کم کم نعمت چې دی په هغې باندې به سترګې پټې، د کم کم نعمت نه به مخ اړی. دغه آیات په دغه صورت کې یو 13 کرته ذکر کړی دی الله جل شانه. د سوره رحمان ډیر ناشنا فضایل دي. یو څو مختصر او اسان فضایل تاسو سره شریک کول غواړم، ان شاء الله العظیم تاسو به ډیره فایده درکړي. او د ټولو نه اولنی فضیلت یې واورئ. حدیث مبارک کې راځي چې کوم مسلمان د سوره رحمان تلاوت ډیر کوي، د سوره رحمان سره مینه ساتي، سوره رحمان اوري او د هغې تلاوت کوي، نو د قیامت په ورځ به د مخ داسې پړه کېږي، داسې رڼا به کوي څنګه چې د 14مې سپوږمۍ رڼا کوي. سپوږمۍ چې کله 14مې ته ورسیږي نو په دغه شپه باندې سپوږمۍ به ډېر رڼا کوي. د دې نه زیاته رڼا به د هغې کس مخ کوي د قیامت په ورځ څوک چې په دنیا کې سوره رحمان ډېر وایي. دا صحیح حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دویم نمبر، کوم کس چې سوره رحمان وایي د ده په کور کې به برکت ډېر راځي، برکتونه به یې د ده په کور کې، خوشحالي، امن او سکون اطمینان به وي پکې. دویم، د رزق تنګي به په دغسې کس په دغسې کور باندې نه راځي کم کور کې چې د سوره رحمان تلاوت کیږي. او دریم، که په چا باندې تعویز یا جادو وغیره شوی وي او دغه کس دغه سوره رحمان تلاوت کوي، الله جل شانه به دغه اثرات د تعویز او د جادو د نه ختم کړي. او که چا باندې جنات وغیره وي، دغه کس که خپله د دې تلاوت وکړي یا بل څوک ورته دغه تلاوت کوي سوره رحمان، د جناتو دغه اثر به د نه ختم شي. او ورسره که کم کس داسې بیمار دی چې د دنیا دوایانې او ډاکټران یې وکړل او بیا هم هغه دوایي په ده باندې اثر نه کوي او فایده ورته نه ورکوي، دغسې کس د سوره رحمان تلاوت شروع کړي نو الله جل شانه به ورته شفا ورکړي. ورسره د ماشومانو چې څومره بیماریانې دي، یعنی ماشوم بعضې ټایم مور او پلار پرې پوهېږي نه، جاړي، زیل کوي، دغسې ماشوم باندې چې سوره رحمان ورته تلاوت شي او چوپ پرې شي، الله جل شانه به هغه ته هم شفا ورکړي. او دا یاد ساتئ، اخرنی فضایل نور هم ډیر دي، انشاءالله مخکې ویډیو کې بیا در سره شریک کوم. په دې ویډیو کې اخرنی چې کوم فضیلت دی هغه دا دی چې کله هم تاسو سخت حاجت او ضرورت مخې ته راغلو او راګیر شوئ، په دغسې وخت کې تاسو سوره رحمان شروع کوئ، د سوره رحمان تلاوت کوئ، الله جل شانه به ستاسو دغه ضرورت پوره کوي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي د نورو ملګرو سره هم شریک کوئ. او دغه پیغام د شریک کول زما دا مطلب نه وي چې یاره زما د آی ډي یا زما پیج او یا زما چینل، نه، الحمدلله د دغسې شوق هم نه مخکې کړی او نه اوس کوو، خو یوه ښه خبره، یوه د فایدې خبره چې په هغې سره د بل مسلمان اصلاح کیږي، دیني لحاظ سره، دنیوي لحاظ سره، او د هغه ته فایده رسیږي، په دغسې خبره شیر کولو باندې الله جل شانه بنده ته اجر ورکوي. الله جل شانه په دغسې کار کولو باندې، په دغسې فعل کولو باندې بنده ته هم هغومره اجر ورکوي څومره چې هغه بنده عمل کړی وي او بیا دغه خبره د هغه په عمل کې راغلی وي، هغه ته پکې څومره ثواب الله ورکوي دغه به ورسره تم شریکي. او نبی علیه السلام فرمایي سرسبز او شاداب دي وي زما هر هغه امتي چې زمانه ورته یو خبره ورسیږي او ویوري او عمل پې وکړي او بیا نورو سره شریکه کړي، نورو ته یې ورسوي، د دغسې امتي د دغسې بنده دپاره الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې ده.